أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والذين وعكسان يتوفون وفات کړي شي هغه منکم د تاسو نه ويذرون وغي پریږدي ازواج بیان وصیتا دایب وصیت کوي لازواجهم د پاره د بیبیان وغي متاعا د مدعی د جوړې الى الحول د فائدې الى الحول یو کال پورې غیر اخراج چې نبو باسی اغی لرا فإن خرجنا کچری اغی قوتی فلا جناح علیکم نشتر حرج پتاسو مانی فیما فعلنا آغا چکی اغی فی انفسهن نزان خپل سر من معروف پا معروف طریقہ واللہ اللہ تعالی عزیز پورا پورا عالم حکیم حکمتون والدے. شاتا د طلاق د عدت مسائل اغتیر شو دیکن د عدت یو مسئلہ دا شاتا دا مسئلہ تیر شوا کہ یو سڑے اغا وفات شی او داغن خز پاتی شی دا خز دا با عدت تیری سلور میاشتی او لسر دے. اس دی آیات کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی یو سڑے وفات شو انو دا خزا دا بعدت تیری یو کال نو دا مفسرینو دا یو جماعت دا غی حضرات رائے دادا چی دا کلنا دا عدت سلور میاشتی لسر دا حکم راغلے دے دی دین مخی اول حکم داو چی دا یو خزی خاون آغا با مرشو نو دی خزی با یو کال چی دا نو عدت تیرو دی حدی با یو کال پا کور کے انتظار کو لکه اس سلور میاشتے کئی پس دا غیره بے بیابل سر نکاح یا دا کورنا وطل دا خبر بکی دی بیا اللہ تعالی حکم راولی گا چه اس دا سلور میاشتے لسر نو اغی اعتبار معنی دا حکم منسوخ شو دی حکم اولو اس پاتے نشو نو آیات شتے او حکم وی نشتے او بعض حضرات نور وی چی نا دا اسم حکم شتے معمول بحال دا ناسخ ندے دا منسوخ ندے دا محکم آیات تے او دا سی دا جی او سڑے اغمڑی گی مثلا دا خزا دا زوان جیان دا غنا کنڈ پاتی کی گا دا سی بیمارہ کے مبتلا شو جو ڈاکٹران و توی باید تروانی بچکی دو نے نو آغا خپل رونو تا رشتہ دارانو تا وصیت کئی او تا وی چی گورا ستاسو داروندار دیر پا کم عمر کے کونڈا پاتی کی اس دا غریبا دا بس کئی لہذا کی دیش دی تا دمرا زر سالور میاشتی پیندہ میاشتی کی رشتہ ملا ونشی یا جدید آدھی ضروریات دا پورا کی گی لہذا تاسو زمان دی کاروبار زما چې کمی پیسی دی کاروبار دی نو دا پری دی چې دا یو کال لاغینا پایده اوچته کی په یو کال کې به دا دومره سیټ شي یا وسره مثلا معشومان دي دا بازار سیټ کی بیا که تاسو د دین خپل عیسی علی میراث علی اتوالی او یو کال پورې دی تغک تاسو مکوي نو چې دا خبره داسي شي نو دا اوس معمول بیا دی یو ځړي خدای دغه سي پاتې کیږي دا کاروبار دی دا خپل ورونو وغیرہ ته پاره کې خلادمه خبره دا نور سیوم دي هغه نه تاسو کم سے کم دې سره چې دنو لږ وخت گزارو وسره کوي یو کال وسره گزارو کوي فین حرج فلا جناح علیکم انو او کچره د یو کال نه مخ کې غي پخپل وزي انو بیا تاسو ممنه کوي بیا تاسو باندې حرج نشته خو فيما فعلنا فی انفسهن من معروف چې دا زنانا په معروف طریقه کم کار کوي یعنی دا د کور نه وزي خو د شریع اصول د لاندې ژوند تیری دا نه چې ستاروندار دا
ستا بابی دا او ستا لور دا خور دا او هغه چې دی العیاذ بالله هغه ناجایز تعلقات خلکو سره جوړي نو دا به بیا منع کې مر را منکم منکرن یو سړی حدیث کې راځي تاسو کې یو منکر ناکاره کار وویني نو هغه به منع کوي هغې لاره نو دغه به منع کې دا نه چې نه به منع کې د منع کولو معنا دا هم نه ده زموږ په معاشره کې ډېرې خبرې ډېرې غلطې روانې دي بعضې خلک د غیرت په نوم باندې قتلونه کوي او چرته چې دنو مثلا په میسج باندې یا پاسې یو خط باندې یا په خبره باندې یو جنای راټینګه شوه یا پته ولګېده و دا خلک یې خانه وجدي ولې دا زموږ دا خلک دا د کمزورو ضرور دي همدغه فعل او دغه عمل چې زیه یې کوي چا زیه ووجه په دې معنی زیه نه وجي حالانکه بدکاري خو هغه بدکاري ده چې څنګه د لور دپاره ناروا ده داسې د زوی دپاره ناروا ده نو دا ولې دی زوی پرېږدي او لور وجدي دا ظلم دی داسې نه ده پکار او شریعت دا اجازت ورکوي هم نه ګوره د هر څیز یو دا نه ده چې دا عمل جایز دی کوي دي د دې اجازت دی خو نه د هر څیز یو طریقه کار دی او دا نه ده چې په معمولي خبره باندې خلک چې دی نو وجي داسې بیا ډېر ظلم وکړي دا د ظلم خبرې نه دي پکار ښه الله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف معروف په طریقه ځان له رشته کوي بل وعده کوي نو هغه به منع کېده زموږ پښتانه وایي سر به هم دلته سپینوي هلکه ځناور سر به دلته ځکه سپینوي اوس د هغې د واده عمر دی نو دا به دلته په عمر له پاتې کېږي دا خلک خصوصا دا هغه خلک ډېر کوي چې مالداري اجیداد پاتې کېږي نو که بل ځای واده کوي نو موږ ته به اجیداد پرېږدي ستا پلار دی هغې ته خو داسې شریعت ورکړې ده دا غلطې خبرې دي ښه بیا الله فرمایي وللمطلقات او د پار د مطلقو ښځو متاع دی هغه جوړه ورکول دی بالمعروف په معروفه طریقه حقا حق ثابت دی علی المتقین په متقیانو باندې سیبا یو ښځې له طلاق ورکو چې طلاق دې ورکړه نو دې له به مدعا ورکړې دې له څادر جوړه دا بوله ورکړي ګوره شریعت اصول لري ته رشته ماته تعلق دې قایم نه پاتې کېږي او که رشته کټ کې نو په ښه طریقه یې کټ کړه ما ته مخکې وي رشته توړو مګر دل مت توړو بس هغې ته ووایه زما ستا قسمت کې بني زما ستا بنا نه راځي تقدیر کې به دا خبره نه لیکلي دغه وایي چې زما ستا کور نه راځي نو جوړه څادر بوله ورکړي دا دی یو معنی دا ده محققین مفسرین وایي چې نه شاته خو د طلاق قسمونه او د هغې عدت ذکر شو او د هغې حکم ذکر شو چې څه څه بوله ورکړي دا دې ځای کې بل قسمه طلاق دی طلاق په دو قسمه دی یو طلاق قولی دی قولی دا دی چې په خوله باندې یو سړی ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې یو طلاق دا فعلي دی دا عملي دی چې په خوله تا هېڅ نه دي ویلي په تا باندې ښځه طلاقه شو او دا څنګه کېږي العیاذ بالله العیاذ بالله دا داس دور نه دی دا ډېر ناکاره دور دی او دا خصوصا دا ټولې لانجې لبې نه دي دا ټول موبایل دی خلکو ته وښولې ښه دا موبایل نه دی دا د دې ملګرو ته دا ام الذنوب دی دا د ګناهونو جړ ده جړ یعنې تاسو د نن نه څوارلس پنځلس کاله وروستو ورشئ که نه ما ته یاد دي 20 کاله وروستو ورشئ موږ هاسټل کې وو د سکول هاسټل کې تاسو یقین وکئ که په هغه هاسټل کې لسم والا فرسټ ایئر د میټرک هلکان لوی هلکان
خو لکه دا غلطې خبرې مبرې دا نوې دا خبرې هغه ټیم کې اوس دا ټولو حالت وګوره نو حریان بشي دا ټول د موبایل کمالات دي علا کل حال یو طلاق فعلی دی طلاق فعلی دی ته وایي مثلا یو هلک دی هغه واده کړی دی والعیاذ بالله دا ښځې سره دا هغه سخرې تعلق جوړ شو ناجایزه اوس دې هلک ښځې له طلاق نه دی ورکړی او ښځه پې طلاق او دا تاسو باریان شئ ما هلته جمعه پړاوله ما ته داسې یو معامله راغله او کاکا چې راغی ما چې هغه ته وکتل زما یقین نه راته خو جا کاکا نه ما بیا هغه ما سره کېنو د پتوې په لیول کې راغی ما هغه نه تپوس وکړو نو هغه وی زه حریان پاتې شم ما الله نه دا انګور سره تعلقات کس یا یو سړی توبه می هغه چې د نو مثلا پلار یې دویم واده وکړو چې پلار یې دویم واده وکړو مثلا هغه یو جنایه وکړه اوس د دې میرزي زوی د خپلې والدې سره تعلق راغی او تعلق داسې نه که مثال کے طور پر خواهش او په شهوت ورسره لاس هم ملاو کړو نو په دې پلار باندې دا ښځه حرامه شوه دې زمیني د مسله د حرمت د مظاهرت وي او دغه رنګې یو هلک دا خپلې خواښې سره او داسې معامله راغله نو خواښې اوس د ښځې له طلاق نه دی ورکړی د ما نه خپله ښځه طلاقه شوه دې د وجې د شرعي پردې او د شرعي اصولو ډېر خیال ساتل غواړي او فقهاو خو دومره لیکلي دي که نه چې سړی کله خپل کور والی صحیح رهي نو د هغه لور ماشومه لور ده نو د دومره احتیاط کوي چې کله دی په خواهش کې شهوت کې په دغه ټیم کې د خپل لور نه علي دومره احتیاط دی کوي علا کل حال اوس داسې مسله رااله دې د طلاق فعلي د دې نور ډېر صورتونه دي یو وایي دا د معاشرې ګندګي ده نو اوس دا ښځې ته طلاق راغی دا طلاق فعلي راغی نو دې به څه کې د دې چې دی نو متعه به ورکړي ټیک ده که نه یا یو سړی لکه یو سړي واده کړی دی یو ښځې سره خو د هغې سره لور ده او هغه لور سره او د داسې معامله راغله نو دا ښځه پې هم طلاقه شوه په خوله هېڅ نه دي ویلي الله حقا علی المتقین کذالک یبین الله دکرنگ بار بار بیانی واضح بیانی اللہ تعالی لکم تاوتا آیاتنا خپل لعلکم دپار تاکلو جی تاسو عقلو نیسی تاسو پوشی اللہ تعالی تسپین مسئلہ بیانی دا خود سر نکار آتلا بیا دا بیماری مسئلہ رالا بیا دا اولاد مسئلہ دا طلاق مسئلہ دا طول رالی وہ اصل مسئلہ دا جہاد وا اس پا جہاد مانے دو واقعی بطور ترعب دیتا اللہ اشارہ کی علم ترى الله ويتنغور الى الذين طرف دا کسانو خرجو چې دی اوتیو من دیارم د کورونو دا غینا وهم الوف بدی حال کې چې غي پزورګونیو حذر الموت د یار د مرګنا فقال لهم الله والله تعالی غي تموت مړشي ثم احيا بعجوان ذکر په دعا د پیغمبر سره ان الله بذكر الله تعالی لذو فضل حوند فضل على الناس بخلق مانه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون دی شکر نو باسی دا اللہ تعالی کم خلق د جہاد نا د دین د کار نزان رستو کئی ایت اللہ ترغیب ور کئی زجر ور کئی جدا سمکا وئی دا سے چلو چھ بنی اسرائیلو کے پیغمبر حضرت عسکیل علیہ السلام عسکیل علیہ السلام
عمالقه کوم مضبوط وجودونه ډېر طاقتور هغه سره د جهاد مقرره حضرت عیسقیل علیہ السلام بنی اسرائیل ته وی چې دا سه جهاد دی او ما ته راوځي یا چې د قوم څخه کافرانو سره جهاد وکړو جنگ وسره وکړي راځي را باندې بنی اسرائیل اشنایانو دا څه چلو کو چې دای یو لوی ډله او مفسرین لزر او ویشل زر او یا زر پورې راځي چې دای د کورونو دراوتل او لاړل چې ځنګلونو ته اوی جهاد جنگ باندې چاپلار کوي دای سره بس کوي دا وړ مضبوط کوم دې موږ نشو کوله پیغمبر دغه څه پرې خو الله سوکل الله په دای باندې پاک قضا کې اپس راوست او روزانه په سرړو مړیدل ورځ پکې مستقل لاشونه مړیدل دا په دې سزا باندې چې الله ورته خی چې مرګ دا په دې نه دی چې تاسو په میدان کې جنگيږئ نو مړه بشئ او د میدان نو تښتېدئ نو بچ بشئ نو مړه کړل دې غاړې ته اسکیل علیه السلام وکړه اسکیل علیه السلام راغی لاس اوچت کړ دعا یې الله دې ته بخښنه الله دې بیا ژوندي کړي ثم احیاهم الله ژوندي کا غی لره ان الله لذو فضل علی الناس الله ډېر فضل کوي ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل الله قتال کوي فلار الله تعالی کی وعلم پوشی ان الله بشک الله تعالی سمیع پورا اوریدن کے علیم عالم د پنیتونو باندې الله وې د jihad نه پټې گئی مخا پورا صلی الله العافیه موږ د الله نه امن غواړو موږ بدامنی نه غواړو موږ جنگ نه غواړو لا تتمنوا لقاء العدو نبی علیہ السلام دشمن سره د مقابله تمنا مکوئ الله دې امن راوړي الله دې مسلمانانو حفاظت وکړي او کچره کافر در باندې نیغ کیږي کنه او هغه راځي او هغه مسلمانانو باندې ظلم کوي وجنی شیطان کوي نو بیا و پټیږو نه بیا ورته اهلا سهلا مرحبا وخا الله فرمای چې واعلم ان الله تعالی اوري ګورستاسو خبره علیم دې پنیتونو باندې ګورا ما مخکم د جهاد باندې مسله کړي و یو عمل له سړی عملی طور مثلا موږ دې یو سړی نه کوي نو دې ځان ګناګار غړي دا دې نو چې موږ نشته دې یو سړی زکات نه ور کوي دې ځان ګناګار کړي زکات نه انکار نه کوي دا رنګ یو سړی بوزدل دې یری دې jihad نشي کولای دې دا نه کوو نو چې jihad نشته دې اوس موږ تور نه راځي موږ جنگ نه کوو jihad نه کوو انکار ته هم نه کوو قرآن مستقل حکم دی لہذا jihad ته فساد وي او د jihad نه انکار کول دا انسان کفر توبه شي دا قرآن مجید نصوص نه انکار دی بعض خلک د کافر ته خوشالولو د پاره چونکه هغه په میډیا باندې دا خبره شېلې چې دهشتګردي ده او مسلمان او ګیره او پټکی نه دهشتګر جوړ کړي انا بس زموږ د آشنایانو یا jihad نشته او دې لپاره مختلف پرتګونه جوړه د هیڅ ضرورت نشته دی ټول لوی دهشتګر د امریکا ده د ټول لوی دهشتګر د کافر دی په تمام دنیا کې چې نن دا اور بل دا د يهودو عمل نه تب ځای کې ورشه د افغانستان ته افغانیان نو ته افغانستان ته غیر راغلي دي کشمیر ته وګوره فلسطین ته وګوره برما ته وګوره دا ټول ځایونو کې کافر لګیا دي ظلم کوي ښا اوس ورپسې مسله د انفاق ذکر کوي jihad دا بغیر د اسلحې نه کی د الله په لار کې مال خرڅ الله من ذا الذي سوکته یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی تقرضا حسنا قرض حستا فیضاعف دوچند کی اغیلرا ان فیضاعف دوچند کی الله تعالی اغیلرا اضعافا کثیرا اپ دوچند کولو ډیر سره والله الله تعالی چې یقبض بنوال راولی قبض راولی ويبسط الله كلا والرا ولي والى حاج الله تعالی طرف ترجعون تاسو ټول برات کول شي ګور الله وای چې دا سچ دي کنه دا الله دي
دا مونږ ولله میراث السماوات والارض دا خلک اسې دعوې کوي تاسو چرته یو خانه نواب ولید چې ځان سره جیداد وړي چرته یو خانه نواب ولید چې ځان سره بینګا ټولې پیسې جیب کې وړي او بس اخره کې تشکا پنو د سپین واجه پاره کې ورخخ کی لہذا دا زموږ چې کما کلتوب د داسیزونه زموږ نه دي ودار صد الله دي او بس دا یو نظام در روان دی پایا د بس زیتی موږ په انتظار موږ به مور شو الله وی راسم چې درکړی دي کنه دا د الله په لار کې خرج کاوه د الله په لار کې انفاق کاوه ته چې انفاق کې فیضاعفه اضعافا کثیره الله تعالی ډیر درکړي دا یاد ساتئ ښا تاسو ما د په دنیا کې داسې سړی نشئ خوله چې هغه صدقې کوي دا خدای په لار کې مال خرج کوي او دا هغه سره پیسې کمی شي نه ټیک ته وختي امتحان راشي تا جیب به خالی شي خو خانه بل ځای نه بېدله داسې راولي که نه ته به مریان شي او کله خو ټک په ټک کېږي تا دې ځای کې 100 روپۍ ولګولې چې ورمخکې شي نو څوک درله 10 زره درکړي لږ ټایم پکې نه تېر خو د انفاق والا سړی الله تعالی په هغه باندې کمې نه راولي بیا الله وایي والله یقبض ویبسط سیبا الله کولاو دا مالداری او غریبی دا د خدای په قدرت لاس کې ده په مخکې ته کټې کامه کړلې نو پای وروي کارغه خیار نو ګندګي خوري دا په عقل نه ده بعضې خلک به راته زه خیم ټول عمر په بار ملکونو کې تېر کړ نوکران کوي بازي کنه یو ځای نه پنشن والي بل ځای نه والي اخري یو دوکان واچي خو چېرته راجمع یې نه کړي دقسې خوار پاتې ابل سړی هنه پارام ناستي لکه د حاجي صاحب ډډه لګولې خدای به خیراتي ورکړي دا د خدای شان دی نه دا تشبیه ولا صرف په ډډه کې ورکړه نور دا مې نه ده ورکړه چې دلې ورکړي دي بل ما مناسب پته ولګېده انو الله ولا دا د خدای شان دی نو دا قبل او دا یاد ساتئ ورا طول عمر رزنی او طول عمر شپنی تلک الایام نداولها بین الناس الله دا اړی راړی داسې خلک کنا چې نوابان دوره مالونه وسره چې تاسو مکاوه خانه رسته خوای او داسې خلک چې هغه کرا د چای په خولو د پاره لوخه بانو په کړي کې به چای په خوله کړي نه کړي خانه هغه نن د کروڑونو مالکان دي دغه غټ کاروبارونه چلیږي دا الله تعالی خی نو انسان دی غیر کېږه ګوره مخه کم ذات چې داسې کولی شي که نه داسې کولی هم شي ګوره کله کله یو انسان دا یو سړی ذاتي مالداري خفه کېږي ما یو سړی که نه دا پس د مازدیګره چې مالدار شي اوهو دا د پس د مازدیګره چې کوم مالدار شي که نه دا ناڅاپه د ده نیت تا نه دی کتلی دا سرکوزه نه دی چې څومره غیري که نه تپوس مه کوه دی دومره غیري اما یو لیدل وه چا سره خبرې کولې کس دی دی ولاړو ادې دی دی که ګاډي کې ناستو نو ګوره ګرمي وه نو دوره یې نه کول که نه دوره نشه وه ما دا ګوره مازدیګر نه پسې مالدار هغه داسې چې د ګاډي شیشه کته کي او د سره خبره کوي ولې ګرمي وه نو هغه ته یې د هلته نه ټلیفون سړی دی دی ولاړ د په ټلیفون ورسره خبره کوي چې د ایسي هوا مې که دا مې خپلې